بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د لوی الله د هغې پاکې نامې نه چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو راغلمه ستاسو دپاره د یو بل نوي کلاس سره، او په دې نن کلاس کې ما سره د انګلیش یو څو ډیر اهم او عام د استعمال ټکي دي. دا ټکي که تاسو زده کړئ نو دا به ستاسو په انګلیش کې ډیر بهتري یعنی ډیر خواله راولي. صحیح ده؟ کلاس تر اخره پورې وګورئ او خو په توجه سره یې وګورئ. ګورئ د کلاس د شروع کېدو نه مخکې تاسو ته دا تصویر دا چینل په سکرین باندې ښکاري. دا یو مولانا صاحب دی، د دې چینل لینک ما د دې کلاس په ډسکرپشن کې ورکړی دی. تاسو دغه لینک کلیک کړئ، دا چینل وګورئ، که ستاسو خوښ شو نو دا سپورټ کوئ. ښه، مونږ کلاس شروع کوو. د کلاس اولنی ټکی چې ما سره کوم دی هغه دی مین وایل. مین وایل ټکی به تاسو ډیر وینئ. د دې مطلب دی همدې وخت کې. صحیح ده؟ همدې وخت کې. ګورئ که د دې استعمال مونږ وکړو تاسو به په دې ټکي باندې پوره پوه شئ. I was cooking dinner. Meanwhile, my brother was setting the table. I was cooking dinner. Meanwhile, my brother was setting the table. مطلب یې دا شو چې ما ډوډۍ پخوله همدې وخت کې. صحیح ده؟ همدې وخت کې زما ورور میز تیارو، یعنی ما ډوډۍ پخوله همدې وخت کې زما ورور میز تیارو. صحیح ده؟ بیا که تاسو ته زه د دې یو بل مثال درکمه. She was talking on the phone. Meanwhile, the kids were making a mess. د دې مطلب دا شو چې هغې په ټلیفون خبرې کولې همدې وخت کې ماشومان ورانې کوو. صحیح ده؟ She was talking on the phone یعنی هغې په موبایل باندې خبرې کولې. while همدې وخت کې. The kids were making a mess یعنی ماشومان ورانې کوو، ګډوډي کوله. صحیح ده؟ بیا د دې تاسو ته زه یو بل مثال هم در کومه. The teacher was explaining the lesson. Meanwhile, some students were not paying attention. د دې مطلب دا شګورئ استاد سبق خوده. صحیح ده؟ همدې وخت کې څه زده کوونکو شاګردانو پام نه کوو. صحیح ده؟ توجه یې نه کوله. The teacher was explaining the lesson یعنی استاد سبق ایکسپلینو، سبق یې خوده. صحیح ده؟ Meanwhile هم په دې وخت کې some student یعنی څه طالب علمانو were not paying attention هغوی توجه نه کوله. او ګورئ جی بیا دویم ټکی چې ما سره کوم دی هغه دی nevertheless. د nevertheless مطلب دی بیا هم. ګورئ چې په جملو کې استعمال شي تاسو به د دې په صحیح مطلب باندې پوه شئ. The task was difficult. Nevertheless, she completed it on time. مطلب دا شو چې هدف یعنی ټاسک ګرانو بیا هم هغې په وخت پوره کړو. صحیح ده؟ The task was difficult. Nevertheless, she completed it on time. هدف ګرانو بیا هم هغې په وخت پوره که. صحیح ده؟ د بیا هم استعمال مونږ ډیر زیات کوو. دا ټکی زمونږ دپاره ډیر اهم دی چې زده یې کړو. صحیح ده؟ د دې تاسو ته زه یو بل مثال در کوم. He was tired. Nevertheless, he decided to go for a run. یعنی هغه ستړی و بیا هم فیصله یې وکړه چې منډه ووهي یا منډه وکړي. صحیح ده؟ He was tired. Nevertheless, he decided to go for a run. هغه ستړی و بیا هم فیصله یې وکړه چې منډه ووهي. The weather was bad. Nevertheless, they went hiking. هوا خرابه وه بیا هم هغوی غره ته د ختو دپاره ځي. یعنی هوا خرابه ده او هغوی بیا هم غره ته د ختلو دپاره ځي. The weather was bad. هوا خرابه وه، موسم خراب و. Nevertheless بیا هم they went hiking هغوی غرونو ته ځي. ګورئ بیا به راشو د بل ټکي طرف ته. دا ټکی چې ما سره کوم دی دو الدو دا دوه ټکي دي خو تقریبا د دې مطلب معنی یو شان دي. صحیح ده؟ که څه هم دا که زه استعمال کمه الدو. Although it was raining, they went to the park.
که څه هم باران موږ وایو که څه هم باران هغوی پارک ته لاړل هغوی سارېده نه بس لاړه. although it was raining they went to the park. که څه هم باران هغوی پارک ته لاړل. although he was tired he continued working. که څه هم هغه ستړی و بیا یې هم کار جاري وساتو. صحیح ده. although he was tired he continued working. که څه هم هغه ستړی و بیا یې هم کار جاري وساتو. او دې سره چې کوم دو د دو او د الدو مطلب معنی دواړه یو شان دي. صحیح ده. کله د جملې په سر کې چې راځي تاسو به د الدو استعمال کوئ. د خبرې په شروع کې چې تاسو وایئ که نه که څه هم نو تاسو به بیا د الدو استعمال کوئ او که د جملې په اخره کې راځي نو تاسو بیا د دو استعمال کولی شئ. صحیح ده. بیا به مخکې موږ د بل ټکي طرف ته لاړ شو. هینس. د هینس مطلب دی نو ځکه. ګورئ د دې استعمال تاسو وګورئ. he was late for the interview hence he didn't get the job. he was late for the interview. هغه انټرویو ته ناوخته ورسېدو. صحیح ده. hence he didn't get the job. نو ځکه یې نوکري ترلاسه نه کړه. یعنې هغه انټرویو ته ناوخته لاړې ورسېدو نو ځکه یې نوکري ترلاسه نه کړه. he was late for the interview hence he didn't get the job. هغه انټرویو ته ناوخته ورسېدو نو ځکه یې نوکري ترلاسه نه کړه. بیا به د دې تاسو ته زه یو بل مثال درکړم. it's raining heavily hence the roads are flooded. یعنې سخت باران نو ځکه سړکونه له اوبو ډک و. صحیح ده. فلوډډ مطلب دی سیلابونه د اوبو ډک په یو ځای چې سیلاب وي اوبه ولاړې وي. it's raining heavily hence the roads are flooded. سخت باران یعنې ډیر باران نو ځکه سړکونه له اوبو ډک و. the store was closed hence we couldn't buy anything. دکان بند نو ځکه مو هیڅ شی وانه خیسته. صحیح ده. موږ وایو چې دکان بند نو ځکه مو هیڅ شی وانه خیستو. ګورئ بیا موږ راځو د کلاس د اخیرني ټکي ته. despite the fact that دا یو سنټنس دی. صحیح ده. د دې مطلب دی سره له دې چې despite the fact that سره له دې چې. ګورئ زه تاسو ته دا په جمله کې استعمال کوم. despite the fact that it was raining they continued their journey. سره له دې چې باران او هغوی خپل سفر جاري وساتو. مونږ وایو کنه چې یار باران مو او هغوی سره له دې خپل سفر جاري هم وساتو. نو تاسو د دغې دپاره ویلی شئ despite the fact that. despite the fact that it was raining they continued their journey. سره له دې چې باران و هغوی خپل سفر جاري وساتو. بیا د دې یو بل مثال ته وګورئ. despite the fact that he was sick he went to work. سره له دې چې هغه ناجوړه و کار ته لاړې. صحیح ده. موږ وایو سره د ناجوړتیا هغه کار ته لاړې. despite the fact that he was sick he went to work. سره له دې چې هغه ناجوړه و کار ته لاړې. despite the fact that the food was cold they ate it. سره له دې چې ډوډۍ یخه وه. صحیح ده. دوی وخوړه. despite the fact that the food was cold they ate it. سره له دې چې ډوډۍ یخه وه دوی وخوړه. خو په دې ځای د دې کلاس اختتام کومه. زه امید کوم چې د دې کلاس نه به تاسو ډیر څه زده کړي وي. دا کلاس تاسو بیا کتلی شئ. صحیح ده. که ژوند وي راځم به ستاسو دپاره د یو بل نوي کلاس سره. د لوی الله پامان. والسلام.